ان العزت لله جميعا، بیشک عزت اللہ تعالی د پاره د جميعا ټول څومره غلبه او قوت او طاقت. سوره توبه کې الله وایي ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. څوک چې بې عزته کول کوي که دا ټوله دنیا را جمع شي او د یو انسان بې عزتي کوي نو نشي کولی چې الله تعالی د هغه په قسمت او تقدیر عزت لیکلی، او چې الله تعالی څوک بې عزته کوي نو که دا ټول مخلوق را جمع شي او هغه د عزت ورکوي نو نشي ورکولی. د عزت او د ذلت خزانې الله تعالی په لاس کې دي، خو دا مخالفت بعضې وخت د انسان په معاشره کې د هغه د ترقۍ او د کامیابۍ یو لوی دلیل دی. تندیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. دا مخالف سے مت باندے ہوا گانے مخالف، دا خو د انسان او د دې مرغۍ د پرواز د نور اوچتولو دپاره دا راځي. دا وجه مفسرین وایي د دې آیات نه یوه خبره ضرور معلومه شوه، که یو انسان په یو سوسایټۍ کې یا په یو معاشره کې د فلاح او د بهبود کار کوي، د اصلاح معاشرې کار کوي، خو شرط پکې دا دی چې مطلب او غرض د الله تعالی رضایي. او که د اصلاح کار کوي د معاشرې یا د فلاح او د بهبود کار کوي، په دغه سوسایټۍ کې څه خلک د ده په مخالفت راجمع شي، په بیټکونو کې د ده خلاف مشورې کېږي، په اجرو کې د ده خلاف مشورې کېږي، څه خلک د دې انسان خلاف راجمع شو، دی دې په دې خبره خوشحاله شي چې الله تعالی د ده ترقي نصیب کوي، ځکه دا مخالفت د دې انسان د ترقۍ او د کامیابۍ لومړنی سړی دی. دا الله رسول ته الله پاک وایي چې دا خلک ستا مخالفت کوي، ته په دې خفه کېږه، ما تعالی به الله تعالی عزت درکوي. دا ستا د کامیابۍ د ټولو نه لومړنی سړی ده چې الله تعالی تا کامیاب کړې په خپل مشن کې. لہذا دې سره نور هم قدمونه مضبوطېدل پکار دي، د ثابت قدمۍ او د مستقل مزاجۍ اظهار پکار دی په دې خبره باندې چې په معاشره کې څه خلک راپاسي او ستا مخالفت شروع. الله وایي ان العزت لله جميعا، عزتونه غلبي او طاقت ټول د الله تعالی په لاس کې دي. هو السمیع، دا الله تعالی اورېدونکی دی د دوی خبرو لره، او العلیم پوه دی د دوی په احوالو باندې، سمیع دی په اقوالو باندې او علیم دی په احوالو باندې. خو یوه خبره ضرور واورئ ټول خلکو ته الله پاک وایي الا خبردار شئ واورئ ان لله، بېشک الله تعالی دپاره دي من هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي. د اسمانونو ټول مخلوقات دا د الله په دست قدرت او قبضه او ملکیت کې دي. ومن او هغه ټول څه د الله تعالی دي فی الارض چې په ځمکه کې دي. نو اسمانونه او په اسمانونو کې چې څه دي، ځمکه او په ځمکه کې چې څه دي، چې دا هر څه د الله پاک دي. نو انسان ته بیا ولې فکر کوي د مخلوق د پراپیګنډې او د مخالفت د خبرو؟